السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه لې مرګرو دوستانو خی برابرې ان شاء الله امید لرو چې تاسو به خی. یو څو خبري اهمې د خوشحالي په اړه کې د 14 اگست په اړه کې ما راوړي تاسو ته. دا امید لرو چې هغه تاسو ته واورو ان شاء الله زموږ ټول به فائدې پاږي کې. یو خبره پاږي کې دا چې د 14 اگست خوشحالي مونږ ولې مناوه او دویمه خبره ده چې دا خوشحالي مناول شریعت کې څه حق لري او کنه لري. شریعت کې دي څه حقوق شته کنه آیا شریعت کې دا جایز دي یعنی دی جایز. او درېمه خبره دغه شان دا پروګرام به څنګه مناوي دا خوشحالي به څنګه مناوي د دې طریقه به څنګه د غي د پاره یو څو خبري. او دین علاوه په سیاسي پټو کې زری چا سره تعلق لرم ما د چا سره مینه ده او د نور پټو باره کې مڅ دي دې برکه به ان شاء الله راځي چې تفصیلی خبري او مختصر شانته تاسو موږ خپل رائے په کومنټ کې راکړئ چې تاسو دې برکه څه وایي. ان شاء الله ډیر د فائدې خبري وي او اخر کې به د عوامو د لپاره یو بهترین او اهم پیغام وي. ټول ناول که تاسو وګورئ نو د ماشومانو د خوشحالي ته وګورئ او د پروګرام ته وګورئ چې دا خپل سور څومره خسته انداز کې مناوهي څومره بهترین خوشحالي مناوهي. تاسو دې ته وګورئ دا شان جنډي ځان سره وړي دي جنډو سره غباره او غیره یو شبل شغیره وړي دي دا شان سلبیانی وباسي دغه کوي څومره مزه کوي وجه صدا دیو ته د خوشحالي احساس کوي. دا شان که تاسو وګورئ نو دیو په خوشحالي کې د کیک راوړي تاسو دا وګورئ به ان شاء الله د ویډیو کې تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ. اوس دی دا خوشحالي مناوهي د څه د پر مناوهي په دنیا کې الله رب العالمین انسان ته یو لوی نعمت یو دا ورکړي چې دا انسان د غلامۍ نه آزاد شي او په 14 اگست 1947 باندې موږ د غلامۍ نه آزاد شیو. لہذا د وجنه دا ورځ موږ د پر ډیره زیاته د فخر ده او په دې ورځ کې زموږ سره د دې ورځ ډیر زیات قدر پکار دی چې موږ د ډیر زیات قدر وکړو. نو مسلمانانو ورونو مسلمانانو خويندو موږ ټول د پکار دی چې دا ورځ بهترین انداز کې سره ون مانځي. خو لیکن آیب شریعت کې د خوشحالي مناوهل یاد هغه ورځ چې پاږي کې د انسان د خوشحالي ملاوي شي چې هغه حقیقي ازادي ورته کې ملاوي شي آیا دا ورځ مناوهل شته یو کنه. نو موږ وایو چې بالکل شریعت کې د خوشحالي مناوهل او دغه شانت هغه ورځ چې پاږي کې هغه ته ازادي ملاوي شي دا غي شریعت کې حق شته د خامخا مناوهل شي. لکه تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل تاسو کو چې يهود د بنی اسرائیل اهلی کتاب دا شوري روزه ولې نسی نو غوي ته جواب کې ملاوي شو دا ځکه نسی په دې ورځ باندې دوی د فرعون علیه اللعنت نخلاص شوی دي په دغه ورځ باندې دوی تخلاصې ملاوي شوی دي او دغه تکالیفونه دغه مصیبتونو په دغه ورځ باندې دوی آزاد شوی دي. هغه د آزادۍ ورځ دوی مناوهین او لہذا دغه په خوشحالي کې دوی په دغه ورځ باندې څه کوي روزه نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې فرمایل کچېری ز آینده کال کې پات شوم نو ان شاء الله زب پس یو ورزياتم یا به نه هم ورزياتم نه هم ولسم بنسم یا ولسم او یو لسم بنسم یو ورځ په خامخ زیاتم چونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم آینده کال کې بیا وفات شو او ورځ مناونه هغه روزه رسول الله ونني ولا لیکن په غیب باندې خلکو عمل وک تر دې پوری چې نن سبا علما کرام او کم چې خيار خلک دي اشوري غ دور ضروري نسی دا خوشحالي مناوهل د بالکل شریعت کې شته او بهترین انداز کې خوشحالي سره مناوهل شي. دا شان یو سړی د قران ختم سره تورسي هغه بارکم الله رب العالمین فرمای فبذلک فليفرحوا قران باندې خوشحالي وکړه جشن مناوک. اوس جشن مناوهل به څنګه نو جشن مناوهل داسې کو پکار دی لکه تاسو د ماشومان ته وکتل د ماشومان ډیر بهترین انداز کې ځان سره خسته کیک راوړي خسته انداز کې نه پکې ډول ډبلیو نه پکې باجی وي نه پکې چیغي وي او خپل خوشحالي مناو کړه داسې انداز کې بهترین خوشحالي مناوهل د څوک هم خلاف نه کړي ډیر زیاته مزه کوي. اوس یو سړی راشي او بوډاګانو ته سپینګیرو ته وګونو کې باجی وهي نو دا خوشحالي مناوهل نه دی بلکې دا تکلیف ورکول دي. نو لہذا دین ځان او دین احتراز کول ضروری دي. دغه شان د خوشحالي مناوهل د دې چې اورز باندې الله رب العالمین شکریا ادا کړی شي. لکه تاسو ته مخکې دا خبر وکړه چې په اورز باندې با په کومه کې چې بنی اسرائیل آزاد شي او خو بروجنی ولا نو په کاردار چې موږ په اورز باندې خوشحالي مناوهل نو الله رب العالمین ته سجده وکړو د شان نوافل وکړو او سړی د خوشحالي د وجې نه روزه ونیسي دا خوشحالي ده حقيقي خوشحالي ده ځکه چې د انګريز نه د غلام نه سړی څه شي د غلامۍ نه سړی خلاص. بل خبره ما دا خبر کړی چې زه په سیاسي پارټي کې چا سره تعلق لرم او څنګه تعلق لرم نو دغه باره کې زما خدا خبره ده زه په خپل چون کې سیاسي پارټي کې ټولو کې زیات مینه او
احترام چې کوم لرم نو هغه د پی ټی آی والا سره لم تحریک انصاف سره او دغه وجه صدا دغه وجه دا ده چې انسان دا نه غواړي انسان دا غواړي چې ما ترې تکلیف ملاوي شي بدن باندې خیر دی غلامی نه غواړي ځکه غلامی د الله په کار ده او الله رب العالمین فرمای واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دی الله عبادت کې د الله سره بل شریک م جوړو د بل چا سره مخ کته کو د بل چا غلام م منه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم دا شان الله رب العالمین فرمای اياک نعبد و اياک نستعين عبادت بدی الله کې د بل چا بنګ او غلامی د بل کول د چا د اړه د لاندې ژوند تیرول دي د څویل شي دي ته غلامی ویل شي دا بیکار ژوند دی لہذا د یو څو خصلتونه دي په خصلتونو کې اولنۍ بهترین خصلت دار چې من خوددار قوم جوړول غواړي او چې کله من دا خوددار قوم جوړ نشو نو زمونږ د ازادۍ د مناوهلو مقصد بسی زمونږ ازادي څه شو زمونږ ازادي د کم طرف نه مونږ تراتلی شي لہذا ټول لدا پکار دي زما خپل ځان دارای ده چې ټولي پارټي چې کم دي هغه په سر سترګو لیکن زه خپل ځان مینه چې کم ده هغه د عمران خان او د شان د پی ټی آی والا سره لرم په دغه څو خصلتونو باندې دین علاوه ورونو ما دا خبر کړی و چې د نورو پارټو باره کې به سویم هر چا خپل پارټي ده څوک که د جمعیت علماء اسلام والا دي نو هغوی ته خپله پارټي ګرانه ده که د ان پی والا دي هغوی ته خپله پارټي ګرانه ده که دغه شان ته مسلم لیگ والا دي قاف والا دي نون والا دي دغه شان ته قومي وطن پارټي والا دي څومره پارټي چې دي پیپل پارټي والا هر چا ته خپله پارټي ګرانه ده لہذا اخره کې زه یو پیغام درکول غواړم او دا پیغام تاسو ځان سره خامخا ضرور واورئ او نور مرګرو ته مواستوي هغه داسي چې هر څوک د خپل ځان سره مینه کوي هر څوک د خپل پارټي سره د مور او پلار په شان مینه کوي لہذا تاسو له پکار دادي خلک وایي متل کې پښتانه وته زما بدرنګ مور مکنځه زبستا خسته مور او پلار نه کنزم لہذا نو چاله پکار دي هر چاله پکار دي چې هغه د تهذیب د لاندې او مهذب انداز کې د خبرو کې مهذب انداز کې پرچار وچلي لہذا خوشحالي مناوهل ام دانه دي چې څوک چیغي وها دا شانت پارټي سره مینه محبت هم دانه دي چې څوک د نور پارټو ولو ته کنځلي وکا خصوصا بالخصوص په کومنټو کې ډیره زیاتی بدترین کنځلي کی لہذا دین اجتناب کول پکار دي هر چا خپل پارټي ګرانه ده هر څوک خپل پارټي باندې تغي سره هغه قدر کوي موږ د چا سره چې کمی سره مینه کو هغه نور بوز هغه نور سره بوز نه ساتو هغه نور ترد بد نه وي بلکې خلکو تم دا وجود هغه انسانان دي هغه دیو ادم اولاد دي هغه دیو حوا اولاد دي دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي لہذا دغینه اجتناب کول ضروری دي اخره کې یو پیغام او دا پیغام خامخا ضرور واوري او نور مرګرو تم دا واستوي هغه داسي چې انسان دنیا کې مختصر ژوندۍ د پر راغلی دی دا دنیا ختمېدو ولا ده نو ای انسان ته دنیا کې هغه کار وکا چې په غیب باندې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا شانت خلکو طبيعت سي خیمانه نه هغه کارو کې چې په غیب باندې ته سي سباله خوشاله هغه کارو کې چې هغه کار ستاسو لپاره بهتر وي داسې کارو کا چې دا غیب پوجا باندې ستاسترګي چې کم دی هغه نخ کته کیږي لہذا ته داسې یو پیغام خلکو ته ورګه سباله ته دنیا کې نه او دا غي د وجنه ستاد غلګو خبرو د وجنه ستاد یو لیکای د وجنه ستاد یو کومنټ د وجنه ستاد یو خبرې د وجنه خلک څه شي دا غینه غلط نفرت واخلي او غلط انداز کې واخلي لہذا ټول مسلمانانو ته دا خواسته چې هغه څوک هغه په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې دا شیان شیر کې چې سباله تنه ته دغه اجر درسيږي چې هغه ته د پر بهترین عمل پاتې شي دا سينو چې ته سباله نه دغه ګناونه ته درسيږي دغه سزا ته درسيږي او دغه شان پاغي کې ته الله رب العالمین قیمت د ورځ پوری تاسو کې مختورن نسی لہذا کنزلونه درد بد خبرونه ځانو ساتي لہذا کې چاته ازمن خبري بخي ولګي دي چا بد لګي دي لہذا ماته کومنټ کې راي راکې او ټونه بخانه غواړو او لہذا زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې نور بهترین خبري درته تاسو ته راځي والسلام